دا میسج د پیر بابا د بونیر حواله سره دی. الته کې چې کوم متاثره خلک دي، سیلاب زدګان وهلې غم ځپلې خلک دي، د هغو حواله سره دی. الته کې ډېر ځوانان او ډېر تنظیمونه تللي دي چې دغه خلکو ته خدمت کوي، کار کوي او فلاحي تنظیمونه دي. ځوانان دي، څوک د پیسو، څوک د راشن، څوک د روټۍ، څوک د کفن، څوک د قبر، څوک د ملبې، څوک د څه شي غم کوي. بل طرف ته دغه شان 2 نمبر خلک راوتلی دي چې هغه د خپلو ایزي پیسو اکاونټونه ورکوي چې دې اکاونټ ته پیسې راولېږئ، دې بینک ته پیسې راولېږئ. بل طرف ته زنانه راوتلي دي چې زموږ کورونه ړنګ بنګ شوي دي په پیر بابا په بونیر کې. نو دغه شانتې هېڅ قسمه زنانه نشته د بونیر پیر بابا حوالې سره. څه قسم زنانه نه دي راوتلي. 2 نمبر خلک راوتلی دی چې د بونیر پیر بابا په نوم باندې ځان له اکاونټونه چلی، ځان له پیسې راټولوي. زنانه یې راوښکلي دي. هغه سوال کوي دا میسج واورئ او دا میسج مخکې دا ویډیو دومره شیر کړئ چې دغه خلکو ته ورسي چې څوک هم د بونیر چې کوم متاثره خاندان دی، متاثره خلک دی، د هغو حق بل ځای ته ورنشي او بل 2 نمبر خلکو ته او په 2 نمبر لارو باندې استعمال نشي. دا میسج واورئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. السلام علیکم. د ګروپ ملګرو څنګه حالې؟ دا اوس یو نوی دغه پکې راووتو چې زنانه ګرځي او هغه دا وایي چې مونږ د پیر بابا یو او زمونږ کورونه داسې قسم حربي استعمالېږي. نو خپل کورونه والم په وکړئ او دا میسج فارورډ کړئ هر چاته. داسې له هغوی طرفه څوک زنانه چې نه دي راوتي چې هغوی سوال غواړي. نو په ځینو ځینو په کوڅو کې او په ځینو په کلیو کې دغه شوي که نه ښکاره شوي. دا د پیر بابا تاسو څوک نشته دی ښه، دا ټولې بوکس دي ښه. نو دا میسج په دغه کې تر عام کړئ چې زنانه راوتي دي ګرځي سوال کوي چې مونږ د کورونه وړي، یو شی وړی بل شی وړی. دا د هغې ځای زنانه نه دي ښه دي.